چا اوس منودي ده چې کم سړی په مسجد کې امام ته نیغ نیغ کېږي دا کور کې ښځې ډبولی خو وایي بعضې قاریان هغه ماشومان وایي په مسجد کې ډېر تیز دا درته پکې نه وي واړه وایي ډېر سخت یې وایي د زنا په سزا د سوال پیغمبر نه دی کړي او دی یې کوي دا چا ډبولی دا مولام ښځې ډبولی دا مولام ښځې ډبولی محمد نوم کې کمال وګوره د میم محمد نوم معنی ده د ښایسته صفاتو مجموعه توجه د ښایسته صفاتو مجموعه میم ته لرې که څه پاتې شو حمد پاتې شو حمد وایي د الله صفت ته که دا حم ته لرې کې میم دال مد پاتې شو مد وایي قاریان د تجوید چې مد وایي راښکلو ته او پیغمبر به خپل امت د جهنم نه راکاږي دا میم هم ته لرې که اخیره دال پاتې شو دال دلالت ته وایي په قیامت کې به الله ته دلیل ورکوي زما د نبي نوم نه ورانېږي ته تې څومره ټکي لرې کولی شي زما د رب نوم وګوره الله الله ته وایي الف ته لرې که لله پاتې شو خاص الله ته وایي لام هم ته لرې که لهو پاتې شو لهو د هغه لپاره ما فی السماوات والارض دي چې څه په اسمانونو ځمکه کې دي مخلوقات دي دا لام هم ته لرې که هو پاتې شو هو الله د الله نوم نه ورانېږي دویم نوم دریم نوم دی احمد نوم کې څه کمال دی چاته معلومي احمد نوم کې څه کمال دی احمد نوم کې کمال دا دی چې د احمد نوم نه احمد نوم ته وګوره احمد کې اول الف دی ولاړ دی سړی چې مونږ کې اول ولاړي بیا دویمه ح ده په رکوع کې انسان د ح په شانتي په سجده کې انسان د میم په شانتي دریم میم دی او په تحیات کې د دال په شان ناستي موږ چې مونځ کوو د احمد نوم نقشه جوړو الله ته خپل نبی محمد رسول الله دومره ګران دی چې د هغه نقشه موږ ته په مونځ کې جوړه کړله په نورو منظورو کې د نورو امتونو په منظورو کې د کومه نقشه وه د احد نقشه وه الف ح دال الف نیغ به ولاړو دویمه ح وه سجده به یې کوله او دریم دالو اخیره کې د ناستې په شانتي د هغې په منځونو کې رکوع نه وه د الله خاصیت دې امت ته ورکړل دی دا خاصیت د دې امت دی چې د خپل نبي د نوم په نقشه